شکر الحمدلله الله پاک ټیم له راکړی دی. خپل خپلوان نګرونه مې شته دی خو لکه رور مې بس یو رور مې دی، څلور خویندې حاجي رور مې غریب دی، بس لاس امداد را سره رور کوي خو چدر یو پکو بل به ګور تېرېږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو غلب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر ده او التجا درته کوي چې دا ویډیو ضرور شیر کړئ. ګرانو کتونکو د نن اته میاشتې مخکې د دې خوراکۍ خاوند د دې بچې پلار بېدرکه شوی دی، ذهني توازن یې لږ لږ خراب و، دی به په کلي محلو کې به ګرځېده او د زانګوګانې به ورسره وي. دا یې تصویر د دې بچې سره د لاس کې وګورئ او د ده نوم دی شاکر الله ولد محمد ذاکر او دی د علیزی ډاکخانه چارپریزه تحصیل وزله پېښور اصحاب بابا نه دا راغلی ده زنانه دې ځای ته دا ځای ورته چا ښودلی و چې غلب خان شیرپوله به لاړ شو. نو زه تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو شیر کړئ خو دا بابا چېرته کیمي نو دې خوراکۍ ته به میلو شي. دا تاسو کوم ځای؟ السلام علیکم زما ورنو د زه د یم د مټۍ صحاب بابا د لویندې سطح کې د بیت الله خان د مینو کې اوسېږي. نو ما ته چې وویل چې لاړ شئ دلته مېر یو اله دی هلې دا بیان ورکړه. ما رپورټ هم ورکوجي او دلته په خبرونو کې مې هم ورکو د اخبارونو کې د 400 روډ باندې او د واده کې چاړه کې چک کړی و چې دغه کې سرداریاب کې چا نیولې دی او مړ زماړه کې شک مې زه به لاړ شم سرداریاب کې اول به هلته وګورم هلته زما ورونو نو دی چې خوراکۍ دلته نشته دی او نه راغلی دی دلته چې دلته وي موږ به درلېږلي وو کور ته یا همداسې تپوس پوښتنه هم کړې وه. هغه سرداریاب نه بیا رالم دی دغه ته 400 روډ ته 400 ته رالم د اخبار کې ورکو د ده شناختي کارت لمبر د ده تصویر ارسم په اخبار پوره دې خو اته میاشتو شوې اته میاشتو به او ډېر زیات داسې و اته میاشتې بس ډېر زیات وخت کېږي لکه او جمع هم تېر شو دا د اوړي هم راغلو وه او هېڅ معلومات یې نه کېږي میډیا هم لکه راغوښتي وه د هم څه معلومات ونه کوه او د مترۍ تاڼه کې مې راپورټ هم ورکړو ګټه وټه څه ده جي ګټه وټه یې څه ده زما د خاوند بس زه به زانګوګانې ګرځېدل د ماشومانو 4 میلیونه د یو مې زوی دی هغه د ټاټکي مزدوري کوي. بچې ته ولې ژاړې بچې پلار پسې ژاړي دا ولې ژاړي دا پلار پسې ژاړي دا ته میاشتې خو د لوریانو باندې ډېرې سختې او چې ډېر زیات تکلیف راباندې بس تېرېږي بس شکر الحمدلله الله پاک ټیم له راکړی دی. وروڼه خپل خپلوان نګرونه مې شته دی خو لکه رور مې بس یو رور مې دی، څلور خویندې حاجي رور مې غریب دی، بس لاس امداد را سره رور کوي خو چدر یو پکو بل به ګور تېرېږي بس یو مې زوی دی. زما د ورونو ته خواست دی هر چا ته معلومات دي زما د دې خاوند چې مه ژاړه د لور څلګو ته وګوره پلار نشته غم نشته غم دی او سړی نشته. تاسو موبایل نمبر شته؟ نه چې موبایل نمبر نشته موبایل نمبر په دې دغه باندې شته تصویر باندې یو مې د لیور دی او یو مې د دروزي دی 0315 19 او 0315 9015 753. ګرانو کتونکو څلور لوریانې دي یو یې زوی دی سړی چې کوم دی نه هغه غیب دی خو څوک د دې خوراکۍ سره مالي مرسته کوي دا ته میاشتې ورپسې د خپې سولې شولې دی ورپسې یو ځای هم پرې نه ښوده دی دومره همت وکړو دا ورپسې ګرځي سره د دې لورکۍ نو خو څوک ورسره مدد کوي نو هغه خوراکۍ راته میلو که نو خوراکۍ به تا سره خبرو کي او تاسو به ورته وایي چېره دونه پیسې مې درولېږلي او په دې باندې زموږ یې کوډ نمبر دی خو موږ ته رالېږئ نو په دې نمبر به موږ کال وکړو چې خوراکۍ لږه رولېږه چې هغې له په دې کیمره په مخامخ چې کوم دی دا امداد ورکړو. خو دا زنانه ډېره ضرورتمند هم ده او څونه پیسې چا نه قرض کوي څنګه ګرځي لکه کاري کوم دی لکه بس کاری دا زوی مې دی بس یافته والي څوک ورته پلار دی دلته دی څوک ورته دلته دی چې هفته یې نه اخېستې زوی مې زیات ورځ هفته والي چې هفته یې قرضدار وکړم بس خان بسې ګرځم خپل کوشش کوم. یو زوی دی عمر یې څومره دی؟ داسې 15 څه مزدوري کوي؟ د ټاټکي مزدوري کوي مخکې د درېیم چت نه راپرېوتې را خپې هم ماتې شوي لاسونه یې مات شوي لوریانې غټې دي او چې یو واده شو څه 2 غټې دي کور دي او بس یو دا ماشومه دی.
دا کور کې خبر وخت جړا وي کنه چې پلان او چې به سر وخت لکه ماړه مخه خفه کېږي او زه هم خفه کېږم بس خاونه خو داسې وي چې سر سوری وي که نه بچي پرې راټولي او که زه ډېر هم د بچو له دغه ورکوم لکه د لاسه ورکوم خو لکه دې ته بیا هم پلار یادېږي چې ورته کینې زموږ پلار به چې څښلي که نه به یې روټۍ به یې خوړلي که نه به یې خوړلي نو بس لکه کار نه کوو او بس بچو پرې راټولو که نه او زه لا هم د لوی هسپتال د راپلوکېټ ستن د دماغ دی به دې سره ښه کېدو زه لا هم د ستنې بسې چې رامړسته د لوڼو ته مې پلار ته څه شوی خو ته دیالیزو ده دیالیزو کې مور او پلار دي نو ویلته تللو بس زما لکه ړه خو چې زه راوشي نو هغه داسې شپه هم تېره شوه سهار شو بس ما عزوي ته سلمان یم پلار خو دې رانلوزوي بیا مې وي هلته علیزو ته به تلي رابه شي بس چک غیب ته نن پرونه پورې اته میاشته شوې او چې هېڅ معلومات نه خدای ته ونیسه دا ستا کري ده کري ده ونیسه کري ده زموږ طرفه دا به هغه بچو له وایي دا کپړې هم والي ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره شیر کړئ چې ډېره سختن کوروالا ده دا بچې په سلګو پلار پسې جاړي الله پاک ته دوی په خال رحم وکړي الله دې غیبي ثواب وکړي الله دې را پیدا کړي